عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله مقبرې ته ورغی او په قبر به سترګې ولګېدې نو ډېر زیات په ژړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو، وی عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړې. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده دا قبر. کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو کو د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته دی. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دې څاروو باندې عذاب قبر نشته دی، خو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناورو باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی، د دې څاروو به سره غوښه نه وراغلې، خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې هم عذاب قبر شته دی. دې وجې نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی که نه دا د خاورو یو ډیرکې مه حسابوئ، دا د خاورو یو څلی مه حسابوئ، دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کله چې نیکمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي، نیکمله انسان پکې کېښودی شي، دا قبر ورته وایي وی زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي، او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې، نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه. حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستره ورته وغوړولی شي، د برې نه اواز وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه، د جنت جامې ورته واغوندوئ، د جنت بستره ورته خوره کوئ، او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو کړئ چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولو شي. خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي، ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل یې کو، غیبت یې کو، زنا یې کوله، غلا یې کوله، هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه. نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې، نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي. نبی علیه الصلاة والسلام د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وایي ده دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورغلي، دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي. د اسمان نه اواز وشي البسوه من النار وافرشوه له من النار، د جهنم جامې ورته واغوندوئ، د جهنم بستره ورته خوره کوئ، او د جهنم د طرف نه دلته یو کړکي کولاو کوئ چې دا لوګي ورته راځي دې قبر ته. الله تبارک وتعالی دې پناه را نصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي یو کم سل اجدهاګانې په ده باندې مسلط شي، یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د دغې اجدهاګانو نه کو چېرته یوه اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې صرف وو، د هغې پوکې به یې دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چېرته شینکې زرغون نه شي، داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړې او لر کول غواړې نو د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې. الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي، راحت دی پې، سکون دی پې، بیا هم دی الله یادوي، نو وایي کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي، الله ته اواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی، وایي دا فرشتې وایي چې یاره دا اواز خو څه اشنا غونته اواز دی،
دا आवाज خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او هغه आवाज دی اوس پکې درد دی تکلیف دی आवाज اشنا دی مخکې مونږ دا आवाज اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه आवाज اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه و او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه आवाज غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان आवाज ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا فرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وایي الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی الله اوس مې مصیبت دی تکلیف کې دی الله دا تکلیف دې نه لرې کړه د دې انسان فرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په ده باندې کله مصیبت راغی او دی الله ته آواز وکړي نو دا فرشتې وایي دا خو ډېر څه ناشنا غونته آواز دی دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس مې چېرته تکلیف دی او دا آواز اورو ناشنا آواز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به ته الله یاد کړي فرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغده پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد شي مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورته وکړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم مونږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې مونږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا مونږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبرئیل علیه الصلاة والسلام تر غوږو شي جبرئیل علیه الصلاة والسلام به یې واوري چې د جهنم نه آواز راځي او آواز د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا آواز دی الله ته آوازونه کېږي د جهنم نه نو جبرئیل علیه الصلاة والسلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پرېوځي چې په سجده پرېوځي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل اے جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پرېوتې څه چل وشو جبریل علیه السلام به ورته فرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کوم داروغه دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار خپل بچي خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي
نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وې هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبرئیل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وایي چې جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکۍ ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوایي باسه الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکۍ ګوټ کې دا سړی پروت دی راوایي باسه مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړدي شوي دي او لاسونه به د سټ سره تړدي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وایي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وایي نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به د ځان سره روان کړي جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به ته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریله ما چې په کم کس پسې لېږلی وی هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لیږلي دی به وایي الله را لیږلي دي د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لیږلی الله را لیږلی دی تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي الله پیغمبران دې را لېږلي وو کتابونه دې را لېږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کړو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي الله رونو ساره پکې شته دی لا ښه الحمدلله ساره پکې شته دی الحمدلله اوس را سره موکه ده ځکه چې دا ساه وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس را سره موکه ده ساه را پکې ځي ښکته بره ساه ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکې سړی ما ډېر یادوي نو هغه دې خوښې که بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي